پاکستان د چیمپئن ټرافی 2025 د پاره د خپل سکواډ اعلان کړی دی. ټول نه اخر کې پاکستان خپل سکواډ اناونس کړی دی. دینه مخکې څه خبرونه داسې هم راتلل چې پاکستان خپل سکواډ غلې غونډه مطلب پټه باندې آی سی سی لور کړی دی. خو چې کوم افیشل سکواډ راغلی دی په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. تاسو له په سکرین باندې ښکارېږي پاکستان سکواډ چیمپئن ټرافی 2025 دپاره په بیټینګ کې دی سره بابر اعظم دی، فخر زمان دی، کامران غلام، سعود شکیل او طیب طاهر. دا بیټسمینان دی جی دی به بالنګ نه کوي، نه وکټ کیپران دی، صرف اور صرف بیټینګ به کوي. دینه علاوه آلراونډرانو کې فهیم اشرف پتن لګي د کومه په سکواډ کې شامل شوی دی، خوشدل شاه دی او سلمان علي آغا وایس کپتان هم دی. وکټ کیپر بیټسمینانو کې ورسره محمد رضوان دی چې دا کپتان دی د سکواډ، او عثمان خان ورسره سیکنډ وکټ کیپر دی. خاص سپینرانو کې صرف ابرار احمد دی. بیا فاسٹ بالنګ کې ورسره حارث رؤف دی، محمد حسنین دی، نسیم شاه دی او شاهین آفریدی دی. ټول نه پهله خو تاسو کمنټ وکړئ چې کوم کلاډي میسنګ دی په دې کې چې هغه چیمپئن ټرافی حصہ په کار وخت هغه پی سی بي ډراپ کړی دی، نو دغه کلاډي نوم کمنټ کړئ. اوس که په دې سکواډ باندې نظر واچوئ نو دې کې په ډېرو کلاډیانو باندې تنقید کیږي، سپیشلی په فهیم اشرف باندې ډېر غټ تنقید روان دی چې دی څنګه په سکواډ کې شامل شو. نور دې کې په سکواډ کې که تاسو وګورئ نو کلاډیان چې کوم دي ناتجربه کار کلاډیان دي، ډېر کلاډیان داسې دي چې ون ډے فارمیټ کې ډېر کم میچز کړي دي یا د هغوی تجربه په ون ډے فارمیټ کې ډېره زیاته کمه ده. بل پاکستان ډېر ټایم نه ون ډے گیمز هم نه دي کړي. لکه تجربه کار کلاډیان پکې تاسو وګورئ رضوان دی، بابر اعظم دی، فخر زمان دی، دا چې کوم دي تجربې والا کلاډیان دي. نه علاوه شاهین افریدي خو بالر د بیټینګ خبره ده، زه کوم شاهین افریدي شو، نسیم شاه شو، حارث رؤف شو، دوی ون ډے ډېر میچز کړي دي، خو دا بالران دي. په بیټینګ کې موږ سره نوې مطلب ټیلنټ دی، نوي کلاډیان دي لکه کامران غلام شو، سعود شکیل تقریبا 15 نه کم ون ډے میچز کړي دي، طیب طاهر 15 نه کم ون ډے میچز کړي دي، کامران غلام 15 نه کم ون ډے میچز کړي دي، خوشدل شاه 15 نه کم ون ډے میچز کړي دي، سلمان علي هغه 15 نه کم ون ډے میچز کړي دي. عثمان خان چې کوم دی به د ون ډے ډیبیو کوي، نو ډېر ان ایکسپیرینس سایډ دی. ګورو به چې څنګه پرفارمنس په چیمپئن ټرافی کې ورکوي. خو دې حوالې سره تاسو سره لرئ ستاسو په خیال کم کلاډي دی کې میسنګ دی؟ زما خیال عامر جمال شاملول پکارو، جانداد خان چې کوم دی، بل عاقف جاوید چې کوم دی هغه هم ډېر پیس سره په بی پی ایل کې ډېر زبردست طریقې سره بالنګ کوي، نو هغه هم کم از کم هغه شاملول پکارو. محمد حسنین ټیم ته ډېر ټایم پس واپسې شوی ده، خو محمد حسنین هم ډېر ټایم وشو چې ون ډے کرکټ نه دی کړی. د پاکستان طرف هم تقریبا 15 نه کم ون ډے میچونه کړي دي، نو ډېر یو ان ایکسپیرینس سایډ دی. ډېر خلک په تنقید هم کوي، خو بل کنډیشن چې کوم دی د پاکستان دی، د ایشیا کنډیشن دی، صرف د پاکستان چې انډیا سره کوم میچ دی یا په دوبۍ کې د نور د پاکستان خپل ګراوندونو باندې میچ دي، څنګه پرفارمنس په ورکوي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. بل د سکواډ حوالې سره تاسو سره لرئ کم کلاډي میسنګ دی یا کم کلاډي تاسو د دې سکواډ نه ډراپ کول غواړئ او کم کلاډي انکول غواړئ، نو د هغه نوم کلاډي دغه کلاډي نوم کمنټ ضرور وکړئ. بل زما پوینټ اف ویو سره یو ښه سکواډ دا نه هم خراب نه دی، خو دا کلاډیان چې کوم دي په ون ډے فارمیټ کې دومره ایکسپیرینس د دې کلاډیانو نشته دی، نو کمنټ ضرور وکړئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.